ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمد سنادي فاكر ذكر الله جل جلاله الرحمن الرحيم فقرآن عظيم فاكر وفرمائل فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وترى مسلمانانو دا سوچ میں پلس پسے پر دے وجر دلو چې الله جل جلاله ته چې انسان حاضرېږي په کوم انداز کې بځي په کومه طریقه بځي او په کوم حال بځي او په کوم وخت باندې بځي اوس دا ډېر وخت د مجلسو نن به د خبرې واضح بیان وکړو پر دې خبره باندې الله جل جلاله فرمایل چې انسانانو وخت راتګ څخه ماته مخته تاسې فاذکروني اذکرکم تاسې ما یادوئ زه به ته یادوم تاسې ما یاداشت په خپل زړه کې پیدا کړئ په خپل دماغ د بدن په هر رګ کې ما له ځان سره کښېږئ الله جل جلاله فرمایل بیا به زه تاسې یادوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی پیغمبر علیه نبینا علیه الصلاة والسلام فرمایي الله وایي چې انسان ما یاد کړي زه دغه انسان ته په یو وارې به ما یاد کړي زه دغه انسان ته 10 وارې مجلس 10 وارې به خپل بنده ته غږ وکړم څه وایي زما بنده ما ته کوم انسان چې ما په تنهایي کې یاد کړي یوازې په یو کلچ کې په یو کلا کې په یو مکان کې په یو مسجد کې په یوازې محفل کې ما یاد کړي الله وایي زه چې یوازې سم له فرشتو څخه لرې سم بیا زه دا انسان یاد کړم چې کوم انسان په خپل زړه کې یا په خوله باندې ما په یو ډک بازار کې په یو غټ مجلس کې په یو غټ محفل کې ما یاد کړي چې یا الله الله وایي زه په ټولو د فرشتو محفل اوړم محفل چېرې په محفل کې ورته وایم چې وایه زما بنده علماء کرام فرمایي چې الله وایي زه یم تیار د خدمت لپاره زما ملایکې فرشتې ورته تیار
دغه مثال علماء کرامو داسې ورکړی چې یو مور خپل زوی ته په سخت حالات کې موت وژغوي چې مور یا ادې یا ابۍ یا بل په نامه باندې چې موت وژغ کړي مور که په لاس کې اور نیولی که لاس په اوبو که کړو که لاس په مردارۍ که کړو که په خوب کې ویده وله ده په خواږه خوب ویده ولم دغه مور په اول غږ و د خپل اولاد ته غږ وکړي چې وایه زویه څه وایه علماء کرام فرمایي چې د پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلامات وایي الله وایي زه دغه انسان ته تر مو اویا وارې درجې زیات غږ ورکوم نه زیات دا ما پاللی دي ما ساتلی دي بیا علماء کرام فرمایي و یو انسان چې محنت وکړي خواري وکړي چې انسان دا ورته د غره په دې کونج کې یا په دې ځمکې کې دننه سونا ده او دغه انسان ډېره محبت به دغه شي سره لري دغه انسان غار وکاږي 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 تر هغه ځای ځان ورسي هغه شی هلته په سترګو باندې وویني په لارې کې دا انسان خوش سي دا انسان تواني سي دا انسان باندې قسم قسم پریشانۍ یخ ساړه ګرمي ټوله شیانو باندې راځي دا انسان چې تر خپله فصله ورسېږي بعضو علماء کرامو د زمیندار مثال ورکړی چې یو بزګر یو کښی یو زمیندار انسان له مځکې سره خواري وکړي مځکه اوبه کړي مال ورکړي سره ورکړي تخم واچي بیا یې راغټ کړي په یخ کې ورته ولاړې په هواو کې ورته ولاړې له ملخانو ساتي له دواو له چنجو له مارانو ساتي چې فصل د اخیستل کېدلو ټیم وي یا هغه سونا خاص لاس راچولو چې د رسولو ټیم وي بیا په دغه انسان څخه دا انسان څوک راځي انسان تر لاس ونیسي لرې ځي کښېنوي چې دا حصه ته به لاس ونیسي څومره زور ورکوي و د انسان حالانکې نه دغه شی ده په خپله نه جوړ کړی ده صرف په محنت پیدا کړی دا فصل ده نه دی شین کړی فصل چې ده صرف محنت کړی دی مځکې ووله تخم یې واچوي اوبه یې ورکړی دا بل سړي غار وکښلی غار یې پرې کړی دا خواري وکړه چې کوم شی هلته دننه هغه اصل هغه مطلوب چې کوم انسان مقصد دی هغه مقصود هلته چې پروت دی هغه هم انسان نه دی جوړ کړی بیا چې انسان الله سوځي وایي ډېر انسانان چې په ډېر دماغ واوړي رګې پټاو چې دماغ د بل کشر هم دغه کوي چې کوم انسان به ذات خود په لاس باندې یو شی جوړ کړي په خپل لاس خواري وکړي یو شی دی د لاس ثمره راوړل مستریان راوړل دا مسجد یې جوړ کړي دا رقم چېرته ډانچه جوړه دا د لاس ثمره ده یو به ذات خود خاوره جوړول ځمکه جوړول دا د هغه ذات کار دی چې بل څوک یې نشي کولی بې له خدایه ما څه اوس الله وایي چې زه له خپل بنده ما جوړ کړی په انسان باندې الله وایي زه له انسان ته دومره خوشحاله یم چې درې وارې له انسان سره وژغېدم یو ما چې څه ټیم د آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلامات له ملا څخه ما ټول انسانان راوایستل په مثال د مجتانانو یو غټه واقعه ده یوه دلته الله او انسانان بندګان دا سره ویل بعض روایت کې راځي سره وژغېدل بعض روایت کې راځي الله جل جلاله نور یې وژغېدل دغه انسانان دوم هغه مؤمن هغه چې د مور په نس کې وي علماء کرام فرمایي هغه ته الله جل جلاله خپل جبرائیل امین ورته رالیږي دومره باندې ګران دی دومره خیال ساتي بیا انسان هغه بنده د الله بنده بیا په دنیا ژوند کې دا انسان روان شي بیا الله له هر آفت ساتي له هر مصیبت له هر پریشاني ساتي علماء کرام پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث داسې بیانوي وایي الله جل جلاله فرمایي چې زه خپل بنده هېڅکله نه شرموم زه خپل بنده هېڅکله لوږې نه ویدوم زه په خپل بنده به هېڅکله ظلم نه وکړم الله جل فرمایي الیس الله باحکم الحاکمین الله وایي زه په خپله داسې حکیم ذات یم داسې ډاکټر داسې طبیب ذات یم الله وایي حکیم
چې بل دا رقم حکیم او طبیب نشته د روح زمین باندې زه پر انسان باندې مرض نه راولم زه په انسان باندې عذاب نه راولم زه په انسان باندې پریشاني نه راولم انسان باندې چې کوم حال راځي دغه انسان په خپله په ځان باندې دغه حال راولي او غافل انسان بې علمه جاهل انسان ناشکر انسان هغه دغه اعتراض په دنیا کې ژوند کوي د فلانې له وجې دا څه پېښ شوه د فلانې قوم له وجې پېښه شوله فلانې سردار فلانې نواب فلانې خان فلانې باچا فلانې ملنګ فلانې فقیر د هغه له وجې دا څه پېښ شوه دا ټول واضح الله جل جلاله په خپلو کتابو کې انسانان پېښ اوس الله څه وایي فاذا قضیتم الصلاة هغه آیات چې ما په ترجمه په خطبه کې ولته ویلې الله فرمایي په قرآن پاک کې فاذا قضیتم الصلاة فانتشروا في الارض اے انسانانو ما لکه راځئ تاسو په اول دغه کار کوئ چې ما به یادوئ له ما سره به تعلق ساتئ له ما سره به مینه محبت ساتئ اوس په دغه آیات په اخره کې د خپل دا خبره ده وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے انسانانو تاسو ما ډېر یادوئ الله وایي لعلكم تفلحون زما په یاداشت کې ستاسو کامیابي ده الله انسان ته وایي انسان په دنیا کې کم حالات کم معاملات او کم مجلس ته په ځان اوسئ دا خو ته ستا له وجې ده دا ته د خپل اعمالو ته په ځان اوسئ اوس محشر به ته څنګه پر ځان اعمال وایي د محشر به د کوم حال وي هغه دغه آیات کې ودی فرمایي الله وایي لعلكم تفلحون ما یادوه ورځ محشر به ته کامیابه یې یعنې زما له ګرفت زما له قهره به ته خلاص اوس علما کرام وایي په دغه آیات کې دغه آیات هم مخته راغلي الله په دغه قرآن مجید کې شاته سپارو کې وایي فاذکروني اذکرکم تی ما ډېر ډېر یادوئ په هر حال کې ما یادوئ اذکرکم زه به تی ډېر ډېر یادوم د دغه مثال بیا الله علماء کرام فرمایي وایي یو انسان یو باچا خپل یو خاص جای منصب یا خپل خاص په منصب د کښېنولو یو سړی مخصوصه کړی زوی یا خپل یو خاص ورکر هغه ډېر باندې ګران په خپل باچا باندې دغه باچا دغه انسان دغه سړی له ځان سره ګرځي هېڅکله له ځان نه لرې کوي انسان چې یو بل انسان له ځان لرې کوي په کار کې دننه دغه انسان شکل ځي اوس زه له تې لرې سم په دوه درې کلو کې به تې زما شکل یې مثال واخلئ خپل مور پلار چې د چا مړه دي په هغه تې کې تا ځوانان واستې لیدل یا تې کوچني واستې لیدل هغه وخت مور پلار سې مخ ته ولټانچه اوس له تې لرې سول هېر شول یو وار در یاد الله وایي تاسې به دا رقم یاست که تې نه لرې شواست زما رحمت پر تې وي په کوم حال چې کوم حال کې ته ما ډېر سخت مشکل چې ما یاد کړي زما رحمت پر تا وي که ته ما ډېر یادوې بیا به دا رقم وي لکه زما خاص سړی زه به له ځان سره ګرځم دغه لوی اولیاء کرامو چې شته دا موږ خلک نه وایو دا د الله تعالی یو غټ دوست دا یو لوی ولي الله دا ولي الله چې شته وایي د دغه معنا چې شته د ولي الله معنا د الله دوست څنګه الله دوست کوي هغه انسان ته انسان هغه ستا برکه منځونو روزي او زکات او حج ادا کوي ته هغه رقم کوي هغه په علم کې نو ته الله تعالی تعلیم او علم هم کړو هغه غربت کې راکل وجه ته د کتنې تیر کلم مکان نو زینو تا تعالی هر شی درکړي ته څنګه الله دوست نه تعالی څنګه خو ولي اولاد الله تعالی دوست کوي تعالی خلق ولي اولاد نه وای هغه انسان ته ولي اولاد وای وجه دا په دغه آیات کې د ځان نه استلوي په دغه آیات کې د ځان ټیک کړي فذكروني اذكركم دغه الله ډېر یادولې الله ډېر یادولې ځکه خو انسانان چې په دې ته د الله سره پوهاوی مشغولو څنګه انسانان ورته وکتل دی به الله سره پوهاوی خلکو ته دا الله تعالی دوست بس لا دا نه ووري
دا نه وایي چې زه د الله تعالی دوست یم، دا نه وایي چې زما همسایه د الله دوست دی. ویل په هغه کې نه ویني، هغه کوم کار هغه په ځان کې نه ویني، په بل همسایه کې نه ویني، په بل لرې سړي کې ویني، مګر په خوی حیات صوت صورت دا ټول سره یو چې هغه انسان قسم خواري دغه انسان هم کولی شي، دغه انسان چې کوم خواري وکړه دغه انسان هم کولی شي. ځکه خو محترمو دوستانو الله وایي چې څه ټیم تاسې یو ما ته د راتګ تیاري وکړئ، د تګ راتګ تیاري کوئ، نو د هغه څخه باید چې تی داسې چم وکړئ فاذکروني اذکرکم معایا. هارون رشید یو باچا د یو وخت د زمانې د ده یو زوی و، د هغه ټیکه باچا سوی نه و، د خپل زوی ته د قرآن او د حدیث سبق ورته وویل، ډېر ښه تعلیم یې ورته ورکړ. دغه خپل زوی د الله او د الله د رسول په دین کې دومره بوتی چې دغه زوی په اوله په ابتدا کې دی د الله تعالی دوست وګرځوي. بل د هارون رشید باچا زوی چې ورته راغلی باچا یې ولیدلی نو په یو خړ پټو کې ورته راغلی، نو یې ورته ویل ول پلاره ته باچا شوې، ته اوس د مځکې خدای به له تا جوړ شي، ظلم به کوې، حق به خورې، په یتیمانو په مسکینانو باندې به رحم نه کوې، شفقت به د پیغمبر علیه السلام په امتیانو نه کوې، ستا نه زړه به رحم وځي. دا کم منصب باندې سته کښېنستلی، په دغه منصب باندې چې انسان چیري رحم کرم و شفقت و مهرباني دا له انسانه باسي. زه له تا لاړم زما او ستا نسل کېږي. په کوم عمر کې دا زوی ځین لاړ، دا زوی لاړی هلته په یو بل کلي کې بصره کې اوسېدی، هلته چې لاړی د یوازې اوسېدی د هفتې په ورځ شنبه ورته په اردو کې د شنبې په ورځ دا به راغلی، د هفتې په ورځ هلته به خالي مزدوري وکړه، یو انه ټکه به یې وګټله، د یوې هفتې دپاره به یې بس وه. بیا به لاړی د الله عبادت به یې کولی، د الله بیاني به خلکو ته کوله، د الله ماشه او د رسول پیغمبر اسلام د لارې څخه ماشه د چا لارې نه غوره کوله نه سوچ کې بندولی. وخت تېرېدی زمانه تېرېدله، یو وخت ابو عامر یو انسان وی دغه ول زه راغلم چوک ته ما منظور غوښتلی چې ورته راغلم یو سړی ناست کوچنی قرآن مجید یې په غېږ کې نیولی مزدور دی، مال مزدوري کوې؟ ول هو مال په 3 روپۍ باندې مال مزدور شو، 1 روپۍ غواړم مال راځه. لاړی ول دغه انسان ما په کار شروع کړې، ما دا کار به راوړي، مازدیګر له چې زه راغلم دغه انسان د 10 مزدورانو څخه زیات کار کړی، د کوچني هلک ما ورته 15 روپۍ ویلي وو، ما تا ډېر کار کړی، ډول ما له تا سره کول کړی چې ورته دا زوی چې بله چا سره تللی اول به دا شرط ولګولی چې د لمانځه ټیم راغلی ګوره زما او ستا تعلق بیا سره ختم دی، زما او ستا مزدوري وو دا بیا سره ختمه ده، بیا زه خپل منزله ځم. بل ته به زما په کار نه لرې، ته څوک یې د کوم ځای زما نوم شانان بله ما نه کوې، ما به نه معلوموې چې زه څوک یم، زه ستا مزدور یم تا سره خواري کوم. یو هفته ورغله، بل ورځ بیا راغله په دا سبا هغو له بله هفته راځه مزدوران ورته ویل د چوک، بل ورځ بله هفته بیا وتې، په 3مه هفته چې دا ابو عامر ورته راغلی چې ویې کتل پر دا چوک باندې کوچنی نسته، چا ورته په ځنګل کې پروت دی، چې ورغلی په ځنګل کې یو دا انسان پر سکندر دا کوچنی دې کوچني ته وویلې په خپل غېږ کې پرېباسلی، تر سر یې لاندې ډبره وه، یو خړ پټو یې په ګوتو و، یوه د مور ګوت کې اوریجنل اصل قیمتي غمه یې په ګوتو و، هغه یې په ګوته وله. نو ورته ویې ویلې چې زما زه په تا پسې راغلم، ول اخر دې هم پیدا کړم پسې راغلې، ول هو ول ځکه مړ شولم زما دا ګوتې به خپل پلار ته ورسېد، دا به ترې چا ورسېد، پلار یې نه ده شول، دا به ترې چا ورسېد، تر هارون رشید به ورسېد، او دا زما خړ پټو دا به زما مور ته ورسېد. بس دغه انسان په دغه ټیم کلماتو یې لاړه دنیا رخصت شوی، لاړې د بصرې ټوله خلک یې راوته د انسان یې پټ کړی کوچنی، دغه ګوت کې دا پټو یوړی هارون رشید ته، هارون رشید د دربار محل مخ ته ولاړ دی، په زړه فوجان اوځي، اخري کې دا انسان اوځي چې راغلی هارون رشید کې دا ګوت ونیوله چې یو کوچنی وایي زما مزدور و، 2 وارې نه ما سره مزدوري وه، په 3 وار باندې یې مړ شولی، دغه ګوت کې به ماته راغله. هارون رشید وځړل، ډېر تفصیلان واقعه ده. اخر د مکتب هارون رشید ورته راغلی دلې بصرې له بغداد ده، نو پر قبر باندې ولاړ، ول دا زما هغه زوی دی چې ما د ابتدا د الله او د رسول په لارې کې وکړی، ما وده ته الله وپېژندلی، دله خپل الله دونه زر پیدا کړی چې مور یې هم پرېږدلی، پلار یې هم پرېږدلی، ټوله د دنیا عیش عیشت یې ټوله پرېږدی،
زه باچا یم د بغداد ټوله باچي را پرېږدله دا انسانانو یوه شپه دا تنها په دا ځنګل کې خدای الله عبادت یې کولی نن وګورئ انسانان زما مور زما کور ودانې پټ له ما څخه د خپل زوی ته دا بوټ ورکړی ول دا هغه مه یې بیا بازار کې خرڅ کړي چېرې پوره ضرورت وه هغه مه یې لا ما ته را واپس کړئ یو خړ پټو ما د طالبۍ غوفار ورکړی هغه پټو یې را ما ته را واپس کړئ نو بیا د اعلان وکړی چې بېشک انه على رجعي لقادر بېشک الله جل جلاله به ټولو دغه رجوع کو او الله دا قادر ذات دی چې انسان به جلا جلا ورځي الله ته به حساب کړو محترم انسان حاصل د مطلب د خبرې دا چې دومره شاته په هفتو کې چې موږ بیانونه وکړل د هغه ټولو واقعو لنډه تنده الله وایي فاذكروا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون تاسو ما یادوئ چې تاسو الله وایي تاسو چې ورځ په محشر باندې کامیاب ورځ په دنیا کې باندې کامیاب ګوره مسلمانان دغه سپین ږیري علما کرام مو لیدلي دغه سپین ږیري پیران اولیاء کرام د خدای دوستان مو لیدلي دغه ولې ما او تا د الله دوست دی دغه مولي محب الله صاحب زموږ د لوی غټ نشو دغه ولې ما او تا عالم وایي ولې د الله تعالی دوست دی یو بل لوی ولي الله په دا لور لای کې بل دا رقم لري لري څه کوي ولې د الله دوست دی ما تا نه جوړه دی ما تا هم جوړېدلی ولې هغه خدای زما او ستا نه دی زما او ستا هم دی هغه الله وایي فاذكروني اذكركم کې علما کرام فرمایي پیغمبر صلی الله حدیث دی وایي چې زما بنده ما یو آیات الله جل لس وریا چې ما ته یو ګام راوخ الله وایي چې لس ګام راوخ وایي چې ما ته یو ګز رانږدې د لس ګز ورنږدې کېږي چې دغه زما بنده ما په محفل کې یاد چې زه په محفل کې یادوم که په تنها کې ما یاد چې په تنها یادوم په هر حال چې زما بنده ما یادوي الله زه دا انسان یادوم او نږدې کېږم د ځان کومې ما او ته هم دغې جوړېدی ما او ته هم دغه رقم د الله دوستان جوړېدی خو شرط دا دی چې ما او تا به الله ته پوره خپل وخت زندګي ورکړو سود به له ځانه باسو ظلم به له ځانه باسو غیبت تهمت به له ځانه باسو بدعت کفر شرک به له ځانه باسو ګرم دی بازار ګرم دی ټول هغه حالات شروع دی چې د خدای قهر په غضب باندې دا د خدای فضل نه چې د نبي امت یو چې عذاب پر موږ نه اوري کنې دا ټیم به وختي لا زموږ ځکه ورخیستګي او د ځکه لا سلام دوستانو حاصل د خبرې بیرته دا درته یم چې دغه دی چې الله دومره یادوي چې لمانځه فارغ اوسئ که نفل ټیم په نفل کې ځان مشغول کړئ که په کان کې ناست وې که په ډریوري کې ولې که په کلنډري کې ولې که په دفتر کې ولې که په بل کار کې ولې الله الله یا وایي لا تفید بیت الله الله وایي سبحان الله وایي الحمدلله الله اکبر وایي کلمه وایي لا اله الا الله او بغیر له اوداسه مه ګرځه بغیر له اوداسه چې سړی نه ګرځي دا رقم دی لکه دا انسان چې 24 ګنټې د الله په عبادت مشغول وي د انسان اودس وي دا انسان دا رقم صفایي شي لکه د الله په عبادت کې مشغول وي دوم هغه انسانان چې هغه له نفل فارغ دستي دي په هغه عبادت کې سوچ باندې چې له نفل پات کې ذکر د قرآن مجید تلاوت د شو علماء محفلو دتل د شو علماء لیار تورتل مجلس تورتل د شو علماء سرناست ولاړه کول د شو دیندار خلکو سرناست ولاړه کول نو خلکو ځانونه لري کې چې غیبت تهمت او بدعت او کفر او شرک د خدای قهر په زیاتېږي نو خلکو ځانونه لري کې ورځ په محشر به د خدای قهر در باندې وي په دنیا کې به د الله تعالی قهر در باندې وي نو د قهر نه بچېدو الله تعالی وایي فاذكروا الله لعلكم تفلحون تاسو د الله تعالی وایي تاسو ما یاد کړئ چې تاسو به کامیاب یاست هم په دنیا هم په آخرت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعوا من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن خلق العرب العظام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر وما قضيت من تقي ولا يقضى عليك إنه لا يضر من عليك يا إله الرحمن الصبر على الإسلام وسبحان الله الكثير تطول فرحان الله رحمته تطول قبرنا دينه باوجوبه شر وجه تطول قبرنا منورك يا إله الرحمن بيسموج دي فرحان ما دراك وفرموج بن يقول تسقط رحم كرمك جل جلاله ذاته نور فلار عزان كلبان الدنيا الكثير دي فرحان بعد رحمك خصوصا طول امته في غنبر عليه الصلاه والسلام يا إله الرحمن طول امته في غنبر عليه الصلاه والسلام امن امان ونصيبك اتفاق اتحاد ونصيبك حفظ ونصيبك يا جل جلاله ذاته
سمر أمتي في غنبال الإسلام طول تورث معشر النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته نسيب كي النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته نسيب كي النبي عليه الصلاة والسلام تشتري مدري رأس معشر قهر فنظر مغوري يوم تتم في غنبال الإسلام قهر فنظر مغوري سمر على الإسلام وسمنان يا إله الرحمن طول من رحمة نوره طول هداية الصراط مستقيم فلي الروان كي طول صادقين فلي الروان كي يا إله الرحمن وطول أمتنا دي بخير رحمتنا بقدر مطابق وري بخير رحمتنا بقدر مطابق وري بخير رحمتنا بقدر مطابق وري يا إله الرحمن سمر على الإسلام وسمناني طول بند رحم كرمك فضل وك إحسانك مهرباني وك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سميع السماد كبير الشان جليل القدر في الذكر وطلع بجليل البرهان فحيم الاسم العلم يصير حي كثير وطران جميل جزيل عطاء وجيب الايام من احسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث من الاسود والاحمر المنعوت بالشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه هذا من خلاص العرب العظماء وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد لا تطاعت واتقوا الله فان التقوى ملاك حسنات وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي الكذب ويولد وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين. الا وان نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا بك ولم يتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وادعوه فان ربكم يجيب الداعي واستغفروه يمددكم باموال وبنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا ونفعني واياكم من ايات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيب سيدنا ومولانا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بضوابط حسن الخواتم يستسقى الله بوجه الكريم، وعلى آله وأصحابه الكريم، وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بجميع معلوم لك يا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد انزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل في مدح دار السلام، اللهم صل في شفيع الالم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاه دائمه مقبوله. صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير من بكر الصديق رضي الله تعالى، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وعلى مزن العجائب والمرائد أمير من علي بن طالب كرم الله وجهه، وحمزة رسول الله ورسول رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس ولد مغفرة غيرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوا ممن غلظا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذي يرون ثم الذي يرون، والسلطان والنصر والولاة الأرض من أنصت ويدعون الله إن الله يحفظ الجلال والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هو يا زلمه ما يطول راس هذه مقصد تكون راس هذه ان شاء الله. الناس كلها موبايلنا بارد، موبايلنا بارد.